السلام علیکم قدرمندو کتونکو دا وخت چې دی یونین کونسل سیمپوړه ډیران پټي کې موجود یم. قدرمندو کتونکو زمانه شاته تاسو په دې غر کې نه چې په سونو ځوانان مشران نن چې دی هغه په عشر چې وخو عشر دی او په هغې کې موجود دي. قدرمندو کتونکو ډیر په افسوس سره دا خبره کوم چې پلار زوی او زوی پلار نه مني. دا اتفاق که موجوده موږ حالاتو کې وګورو هر سړی د یو بل نه لرې لرې تښتي او هغه مینه محبت چې دی ختم شوی دی. خو دغه قام چې هغه د ګوجر قام سره تعلق ساتي په دغه خلکو کې یو لوی اتفاق اتحاد دی. نن کو زمانه تاسو دا شاته ګورئ دغه کې ځوانان دي مشران دي او ډیر یو خپل جذبه په مینه محبت سره چې دی و آخري وي د مشرانو د خولې مطابق چې یاره داسې عشر چې کیږي اکثر په دې کې ډول سرناوي او د هغه ځوانانو چې کوم واخري وي او د هغو هغه احساسات د هغوی هغه جذبې چې دي هغه بیدارولو دپاره چې دی ډول سرنا کیږي. خو د بده مرغه په دې علاقه کې په رشته کې د دوی وفادګي شوې ده په هغه وجه باندې چې دی دوی چې دی هغه نه دي راوستي. خو بیا هم دغه چغې کوکارې تاسو اورئ چې دغه ځوانان چې سحر راغلي دي او د روسه پورې چې دی دغه واخري وي د دوی دپاره باقاعده د روټۍ تنظام دلته کې دا ځای چې د چا دی د چا عشر دی دا د دې یونین کونسل سیمپوړې ډیران پټي چې دی چیرمین دی شیر خان چې د هغه سره هم موږ په دغه هکله خبرې کړي دي او دا عشر چې کم ځوانان دلته راغلي د هغوی سره هم په دغه حواله موږ خبرې کړي دي. د هغوی جذبې احساسات ګورو چې هغه د دې نننۍ ورځې په حواله هغه سوی. تاسو ما سره اوسئ. بل تاسو جی د دې زم د دې قوم مطابق خبره وکړه نو بیا زه د خپل قوم شکرګزار یم ډېر زیات د حد نه وتی. دا کال په کال موږ له دا مینه راکوي او د دوی سره زموږ ورورولي ده. دوی موږ له په یو ورورولۍ او په یو خوشحالۍ او په دې باندې په دې کال کې راځي او زموږ سره دا هیلپ او غروري خپله چې دی دا زموږ یو نیکه و قیصر ملک نوم یې و د هغه د وخت نه دا را روانه ده. بیا شهید مستقی ممبر صاحب چې د هغه په وخت کې دا را روانه ده بیا موږ ته دغه پاتې شو. خو دا قوم چې دی دا زموږ سره هغه مینه ساتي د قیصر ملک د وختونه بیا د شهید مستقی ممبر د وختونه او تر د دې حده پورې زموږ سره شانه به شانه ولاړ دي او زموږ په کال کې دا یو ورځ راځي او دا زموږ سره ډېر په نره او په ښه طریقه سره منوي او خپل کار دې دپاره قضا کوي او دا 4 خلک راځي او په دې ورځ باندې زموږ سره هغه ورځ دا کوي. یاره جی زه چې درته دا ووایم دا موږ د هغه وخت نه دا خلک موږ په یو پلیټفارم باندې ساتل دی او زموږ یو ورورولي ده. دا ټول د دې ډیران پټي خلک دی او زموږ د ګوجر قام یو اتفاق دی او زموږ سره دا ډیره مینه لري او هغه د ووټ موقع راغله نه الحمدلله په دویم پیرې زه دوی شرمین کړی یم بیا خپل قوم او د کاروبار خبره راغله د دې لو عشر نه الحمدلله موږ له ډېره غټه مینه راکوي او زموږ سره شانه بشانه ولاړ. یاره جي د ډولکو سپنو خبره تاسو وکړه د هغې پروګرام موږ کال په کال په دې کې کوو خو زموږ یو مشر وفات شوی نه په هغه وجه باندې موږ هغه واپس کړو. سره هغوی ته موږ نیسي چې ورپات کړو چې تاسو مه راځئ. زموږ په دې کلي کې دا خلک موږ داسې خلک یو چې ټول موږ یو خپل خلک یو زموږ ټولو د یو بل سره رښتې دي نه په هغه وجه باندې موږ هغه واپس کړو. د روټۍ پروګرام خو دوی له جي موږ د دیګونو پروګرام کو او دوی له زم نه چې کمه کېدی شي ښه په مینه باندې هغه موږ دوی له د خپل وس مطابق کوو. دا ووایم جي چې زه د دې قوم په وساطت سره د دې خلکو په وساطت سره دا خبره کوم چې موږ په دې ملک کې په دې سواد کې اول امن غواړو چې امن نو بیا به دا کارونه او زموږ اتفاق او دا به کېږي. نو اول زه د دې خلکو د دې قوم په وساطت سره وایم چې زموږ په دې ملک کې په دې سواد کې امن راشي نو دا به ډېره غوره دغه خبره د خوشحالۍ خبره. او دا مینه خو جي زموږ د نیکه د وخت نه دا خلک کوي او هر کال دغه 400-500 کسانی دلته او کال په کال راځي دا واخري وي او نو کله خو په دې ټایم له ختم خو نن پکې یو غم شوی او د هغې وجې نه لږ لیټ شوي
کنده دې کسانو دې ټیم له رودي لکه دوی په خپله یو مینه باندې ریبي هلکان پکې مستي ډېره او ډېره زیاته کوي دا خو نن د دې غم د وجې دا مستي لږه کمه کوي او کنه ډېره زیاته کوي دغه چغې او یو غرب جوړ کړي په دې کې داسې کسان دي چې هغوی ځان له چېرته په کال کې هم واښه نه رودي لکه مطلب خو په دې ورځ لکه ځان له لور اغوستی هر شی اغوستی لکه خپله یو مینه لري د دې مشر سره دغه نیکه سره دغه تره سره دا یې خاطره راځي لکه په خپل یو دغه باندې لکه اکثر ورته وینام نه شي بې وینام راځي لکه دومره مینه لري زموږ د خلکو سره یې صاحب څنګه چې تاسو ته اشر د خلک وکتو ډېر په مینه خلوص او ډېر په اتفاق سره چې کوم راغلي دا شهید مستکی صاحب الله پاک ته وبخي دا د هغه وخت نه دا سلسله را روانه ده څنګه چې زموږ مشر خبره په دې باندې وکړه شیر خان نو دا د هغه وخت نه دا سلسله چې کومه را روانه ده الحمدلله زموږ دا خلک دا قوم دا ټول په اتفاق سره اوس هم دی او بیا به هم انشاءالله موږ به کوشش ساتو چې دو په غیر اتفاق نه موږ پرېنږدو دې کې چې کم بغاوت دی انشاءالله موږ به هغه ختمو نور به هم اتفاق انشاءالله موږ دغه کوو انشاءالله خپل کوشش یاره اول په سر خو الحمدلله ډېر زیات خلک دی کم از کم 400-500 کسانو پورې الحمدلله دلته کې مشتمل دي شته دی زه دې قوم ته او د عوام ته دا فیل کوم چې کله اتفاق یې داسې په یو ځای کې نو الحمدلله بیا ګڼه ګوره هر څه برابري اشر غوبل هر سره په اتفاق سره کېږي او د الحمدلله دا خلک چې دا ټول د شهید مستکی صاحب دغه چې اوس کم را روان هغه د شیر خان واخلم شفیق خان واخلم نو دا د هغو په نظریه باندې روان دي زه د خلکو د عوامو د زړه نه شکریا ادا کوم چې دو په دې وخت کې یو خپل مینه او اتفاق ساتي نو زه د ټولو خلکو ډېر زیات مشکور یم او دلته کې خو غوښتنه زموږ داسې به راشي زم چې په دې وطن کې په دې خاوره په دې دغه باندې امن وینو انشاءالله دا اتفاق او دا به هیڅ هم نه ختمیږي ډېره مهرباني جی دا زمونږ د قام مینه ده دا زمونږ د قوم مینه ده دا د دې ګوجر قام مینه ده بالخصوص زمونږ د ډیران پټي مینه ده د دې خلکو دا تقریبا د 40 او 50 کالو داسې روانه زمونږ د نیکه د سلسلې نه او تر د نننۍ ورځې پورې دا جاري دي نو زه ستاسو او د دې خپل قام او د دې مینهوالو او د راتلونکي مېلمنو شکرګزار یم ډېره مننه